خانانو کور کې یو د خانانو خدمت کوو دغه ډېره غریبي ده او موږ پلار مې په هلې چمباله خوراک څښاک کله وي کله یو بل راکوي بس یو بل درکوي. ګرانو کتونکو الف خان شیرپا ویلفیر فاونډیشن ته دغه بېوسه خلک راځي او موږ یې د خپل وس مطابق امداد کوو. خو د ویډیو مطلب هم دا وي خو څوک داسې وي چې ورسره امداد کول غواړي نو هغوی دپاره هم ښه رامخې ته کوو. پرون موږ ویډیو کړی و هغې کې موږ ذکر کړی چې موږ د سهار راپاڅېدو پیسې راغلې وې هغه پیسې د یو دوو کسو علاج له راغلې وې هغه پیسې د یو دوو کسو علاج له راغلې وې الله پاک دې هغه له اجر ورکړي. خو هغه چې ما سره بیا یو شی وروسپس رابطه وکړله ما هم سوچ کوو چې پیسې د څه دي خو موږ ته پکې خوراک خو هم ورکړه. ښه بچي سویم کې اتم کې اتم کې نو ژوند څنګه روان دی ستاسو؟ خانانو کور کې یو د خانانو خدمت کوو دغه ډېره غریبي ده او موږ پلار مې په هلې چمباله خوراک څښاک کله وي کله یو بل راکوي بس یو بل درکوي. څو وروڼه خویندې؟ 3 خویندې 3 وروڼه ټول تا نه غټې دي؟ غټې دي را مورې څه به وې؟ بس غریبي هم درو کې بس دې ځای له دې لپاره رالو چې موږ سره څه امداد وکړي سړی هم بیمار دی فالج او چې بس چا راته وویلي دلته ورشه ګینې موږ خو چاته په عمر کې دلته نه یو راغلي یعنې مورې جي دا 3 جینکې او 3 هلکان دي ویډیو دې ټول خلک ګوري خو ستاسو امداد کې مطلب دی او 3 هلکان دي 3 جینکې دي ته چې راتلې هلته کې نو دا ته پته وه چې هلته به ویډیو کېږي بس ما ته خو داسې پته نه وه خو بس اوس رالو دو کېنو په دې ویډیو باندې خوشحاله یې؟ او جي او ولې نه تاسو غریبو خلکو سره امداد کوئ ولې پې نه خوشحاله یو غریبانان یو ډېر زیات او رکې ګرانو کتونکو د خپل سم کېږي نو دا زنانه اب تپس دلته تپوس کوئ ښه خو چا دله دې بچی له دې له څه کپړو دې له څه پیزار له څه رالېږلي نو دې ځای نه بې وړی ښه نو ضرور کومک وکړئ ډېره مننه